ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. درد پاک پر شوق سر ہوئی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. سورة قصص شلم سپارا او آیت نمبر 22 دا حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ مخک رکوع کی ذکر کی دا نپدی رکوع کی ہم دا حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ مسلسلہ ذکر کی گی و مضمون داو کہ پا مخک رکوع کی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پا مصر کی چکل اغا قبطی پا سوک پاندی اوالو کنا او دا اغی دا وجه دا قبطی مرشو نو دا فرعون قوم راو لگی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام خلاف پلاننگ جوڑ کو او اغا پلاننگ داو چه خلقو تا دا دی قبطیانو اغا سپیریارٹی دا خکارا کولو دا پارا چگینی دا قبطیان اعلا دی پا دی بنی اسرائیلو باندی نسو چلیو کو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اغا نعوذ باللہ دا قتل قولو اغا سازشنے جو اکلل خواہ نو حضرت موسیٰ علیہ السلام تا دا فرعون پا دی قوم کی یو سڑیو چی دا اغنم حسقیلو یا شمعونو یا سمعان دا اغنمو خواہ دا غا سڑی رالے او حضرت موسیٰ علیہ السلام تیوی سیب چی دا دی مصر چکم پارلیمنٹ تے دا مصر چکم بادشاہ دے دا مصر دا سلطنت چکم امور وزراء دی کنا دا غی تمام استاپ بارکی اگا دا قتل کولو پیسہ لکڑی دا سچلو که دا مصر دا دی آبادینا اوزا نو حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین طرف تروان شقا وچی مدین طرف تزی کنا علماء ذکر کئی وی حضرت موسیٰ علیہ السلام تا لار خو ندا معلومہ کنا لار ندا معلومہ روان دینو اللہ تعالیٰ امدق کا کیفیت دلتا کی بیانی خواہ ٹھیک شو جی ولما رکلچی توجہا روان شدا موسیٰ علیہ السلام تلقاء مدینہ طرف تا مدین تاب قالن او فرمائل دی موسیٰ علیہ السلام رب اے رب زماب عسا قریب دا ربی چی رب زمان ان یهدینی دا چلا ربا و خائماتا سوا السبیل غنی غلاراب علماء کرام ذکر کئی کنا ویدہ سو مدین چو ویدہ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے ہو کا خود ابراہیم علیہ السلام بچے ہو خوگوارے ند بی بی سارانو او ند بی بی حاجرینو ویو بل بی بی وچی دا اغا دا حضرت ابراہیم پنکا کیوا او دا اغین دا ابراہیم علیہ السلام بچے ہو مدین ٹھیک شوا وی پدک کدائی کے دے آبادو
نو د دکې د وجې دا تمام علاقه مشهوره شوې ده په څه باندې؟ په مدین باندې. لکه او بعد ته بیا ویلي مو چې کتابونو ذکر کړي دي که نه چې د حضرت موسی علیه السلام څوک وایي چې 4 اولاده یو، څوک وایي چې 8 وخه. ټیک شوه، خو چې تا دا 4 راغستي دي که نه نو هغه یې وایي اسماعیل، اسحاق، مدین او مدائن. ٹھیک شو جی؟ اسماعیل، اسحاق، بل مدین او مدائن. خبر دین ترازی پوشوی پا خبره خجی. ولما کلچی وردا ورسیر دا موسی علیہ السلام ما مدینا بادو دا مدین تاب نو وجدا وی مندالی پدی کوید دی مدین بندی امتن یو جماعت من الناسی دشپن کوناب یسقونا چوبی ورکول اخبلو ساروتا ووجدا امند من دونهم اغلان دی مکام ددیناب امراتینی دو زناناب تذودانی چې منع کول خپل ساروی چې څه دی د دغ کې اوبو ته د خواته د ورتلو نه د خپل ساوري منع کول ښه. نو قال نو فرمایل موسی علیہ السلام ما خطبکم څه دی حال ستاسو؟ ولې دا ساروي منع کوئ؟ ولې دا ساروي منع کوئ؟ نو قالتا اوی دی دواړو لا نسقي من قدرت نه لرو ان نسقي غنمنا، وی زمونږ دوره طاقت نشته چې د خپلو څاروو له اوبه ورکو حتی تر دې پورې یصدر الرعاء دا چې څوکي یصدر الرعاء دا چې اوبه ورکي څاروي دا چې اوبه ورکي دا شپنکي دي خپلو څاروو ته نو چې د دی نه کمې اوبه پاتې شي که نه وی هغه بیا مونږ د خپلو څاروو له ورکوو. او علما کرام ذکر کوي که نه وایي دغه ټیم کې چې کم دی که نه دغه لوڼه د حضرت شعیب علیه السلام دا لغونته کې خاموشه شوې. ورپسې څه وایي و ابونا او پلار زمونږ شیخ کبیر یو ډېر لوی شیخ دی او ډېر لوی عالم دی، ډېر لوی علم والا دی. نو علما کرام ذکر کوي وایي دغه دا سکته چې دی وکړه نو دا سکته د پاره د غم او د خفګان وه ښه جي. فسقا لهما حضرت موسی علیہ السلام را وړاندې شو څه چلیو کو دا چې کوم خلق دا بوکه به رایسته کنه علما ذکر کوي وایي دومره درنه بوکه وه کنه چې 40 کسانو به دا بوکه د دې کوی نه راوباسله. حضرت موسی علیہ السلام وایي لرې شئ ګینې په سوکو موم. ٹھیک شو، لکه حضرت موسی علیہ السلام ته د خپل سوک هغه طاقت ښکارېدو چې ګورې سړی وړی دی ښه. ٹھیک شو، نو علما ذکر کوي حضرت موسی علیہ السلام ته لرې شئ. نو علما ذکر کوي وایي هغه بوقه چې کوم به 40 کسانو راوچتوله که نه هغه یوازې حضرت موسی علیہ السلام راوچته کړه. ٹھیک شو، څه چلې وکړو د حضرت شعیب علیہ السلام دا لوڼه چې کوم دی د دی د څاروي به رایولئ اوبه وله ورکوي یو ځای ښه ښه جي. فسقا لهما پس اوبه ورکړې لهما د دې دواړو څاروو ته ثم تولا بیا واپس چې لفظلي سوري دی ونې ته. نو فقالا پس وویل دي موسی علیہ السلام رب ای رب زما انی بشک د چیم لما هغه څه ته انزلته چې نازلې ته الی زما طرف ته من خیر د څه خیر نه فقیر ډېر زیات محتاج یم. ځکه علما ذکر کوي وایي 2 ورځې او 2 شپې چې کوم د حضرت موسی علیہ السلام پیدل سفر کړو د خوراک او د څښاک څه نه و ښه. کتابونه ذکر کوي که نه وایي د دې بوټو دا پاڼې چې کوم نه وایي دا به یې خوړې په دې باندې به یې ګزاره کوله ښه. حالانکه څوک دی د الله پیغمبر دی ښه د الله پیغمبر دی خو هغه باندې چې کوم در داسې حالات نو موږ ته خو چې نن یو ټیم لغونته کې کمه میلاو شي که نه موږ وایو یاره دا څنګه چل دی یا چې کوم نه لغونته کې لیټ شي که نه نو بس موږ کې هغه د ناشکرۍ انتها راځي ښه. حضرت موسی علیہ السلام اللہ تعالیٰ ته سوال کی اے الله ما ته چې ستا د طرف نه څه میلاویږي که نه هغې ته ډېر محتاج یم. نو علما ذکر کوي وایي د دغ کې دعا برکتو الله والا اسباب برابروي ښه. اوس څه کوي علما ذکر کوي وایي د دې دعا ډېر لوی برکت دی ښه د دې دعا ډېر لوی برکت دی. وایي کوم انسان چې کوم دی که نه وایي چې رښتی نی الله به د دې دعا په برکت باندې رشته ورکي. که اوږئ الله تعالی به ورته ډوډۍ ورکي او که چېرته چې کوم نه د بل څه ضرورت وي که نه وایي الله به هغه کار وکړي ښه.
دا بهترینه وظیفه ده. خو چې کوی یې کنه هغه خپل مقصد به پکې د خپل ذهن کې یاد ساتي چې الله زما دا کار دی داسې وشي، الله زما دا کار دی داسې وشي. ټیک خپل کار به په خپل ذهن کې یاد ساتي چې الله تعالی دا کار راله وکړه. فجاءته بصرا لاحداهما یو د دې دواړو نه تمشي چې روانه وال استحیاء په حیا کې نو قالت اویدی ان ابي بشک پلار زما چې دی يدعوکا طلب کی تعالی رب ليجزيک دا چې در کی تا تا اجر ما سقيت لنا مزدوری دا چې توبه ورکړي زمون سارو تا. فلما پسر کله چې علما ذکر کوي چې کم دی کله چې جاءه رال دا موسی علیہ السلام دی شعیب علیہ السلام څخه وقص عليه القصص بیان کړه شعیب علیہ السلام تحالات نو قال او فرمایل شعیب علیہ السلام لا تخف فما باندې والله الله تعالی علی ما پاس باندې نقول چې وای مونږه وکیل روبرو دی الله اغوینی الله تعالی په شاهد دی. نو فلما پسر کله چې قضا پورا کړه موسی الاجل موسی علیہ السلام اغه نیټه لراب الاجل الاعلى چې کوم اعلی وقا چې سورو لس کالا حضرت موسی علیہ السلام لس کالا تیر کړل. نو بیا وسارا او سفر وکړ اهلی د خپل بیبي سره آنسانو ویلی د من جانب التور هغه طرف ته کوی تور تنارن اور لراب. حضرت موسی علیہ السلام چې کله هغه نیټه چې کومه مقرر وه چې حضرت شعیب علیہ السلام مرتوی چې اقل مقدار به سورئ اتکالا او اعلا مقدار چې کم دی کنه هغه به سورئ هغه به لس کالی. نو حضرت موسی علیہ السلام لس کالا د حضرت شعیب علیہ السلام دا ساروی دا ګډي بیزی دا ولا اسرولې. نو علما ذکر کوي کنه وای دا ګډي بیزی سرول چې کم دی کنه وای دا د تمام انبیاء سنت ته ګوره ټول انبیاء ګوره وای دا ساروی سرولې دي. پوهیږئ تاسو خجی. نو قال نو فرمایل دی موسی علیہ السلام لاهله اهل خپلتا امکثو انتظار کی تاسو انی بشکر چم انستو لیدل د ما نارن اور لراب. علما ذکر کوي وای چې کله حضرت موسی علیہ السلام مصر ترازی کنا نو شعیب علیہ السلام متوی وی دغ کساروی چې کم دی کنا وی دا ټول بوزه ځان سره دستادي دا ټول استادی او سی وتا وی دا دک سارو دا سرون کی چې کوم خادمان او کوم غلامان دي کنه دام استادی وی دام دان سره بوزه کا دام دان سره بوزه. علما ذکر کوي کنه حضرت موسی علیہ السلام سره شعیب علیہ السلام ډیر غټ احسان وکړه. خجی انی بشکر چې مانستو لیدل می د نارن اور لراب لعلی شاید چې دا تیکم راتلکم تاسو ته منها د خوا د دې اورنا بخبر یو خبر د لارې او جزوة یو ټوټه من النار د اورنا لعلکم تصلون د دې دپاره چې تاسو ځان ګرم کوي. نو فلما پسر کله چې اتاها راله د موسی علیه السلام نودیانو آواز وکړی شو ته من شاطئ الوادي د هغه سمت د بیابان نه الایمنی دی د خی طرف د چانا د موسی علیہ السلام نا فی البقعة المبارکت پاغاز مکہ برکت والا من الشجرتی دوننا یا موسی ان پدی خبر بندی یا موسی علیہ السلام انی بیشک دچیم ان اللہ دا اللہ تعالی رب العالمین رب د ټول مخلوقاتو. علما ذکر کوي وای موسی علیہ السلام چې کله راغلی کنه نو ګوري چې د موسی علیہ السلام یو شنه ونه ده کنه او د هغې شنې ونې نه چې کوم نه هغه رڼا راخېږي. خجي وان القی عصاک دا چې وغورځوه امسا خپله فلما پسر کله چې رآها ویلي د دې لره تهتزو چې حرکت یې کو څه چلو فثعبان فی الکبري څه چل د په دې بدن یې دومره غټو کنه یو لویه اجدها وه او په سرعت کې په حرکت کې دومره تیزه وه چې لکه نری چمچمار څنګه چې کوم دی که نه څنګه په تیزۍ سره حرکت کوي. وایي دقسې چې کوم نه هغه د حضرت موسی علیه السلام د امسا د دقې معجزې جسامت یې غټ خو سرعت کې تیزه وه ښه لکه غټ شی چې که نه نو چې څومره غټي نو وایي دومره لټي ښه او چې څومره نری نو وایي دومره زمری ښه
ٹھیک شو نو مطلب دا دی کنه چې د حضرت موسی علیہ السلام د دې امسا دا چې کوم اجدها و معجزي په تور باندې نو دا په جسامت کې غټه وا خو لټه نه وا. ٹھیک شو جی. فلما پسر کل چیر آها ویل دی لرا تختزو چه حرکت کو کانها گویا که دی جانن نره مارو نو واللہو گردی دی مدبرن شاکون کی ولم يعقب او واپسین کو ولا واپسی ورطن قتل خوا یا موسیٰ علیہ السلام اقبل روڑان دیشا ولا تخفو میریگا انکا بیشکت چی من الامین نید امن ورکل شوناب اسلک داخل کیا دکالاس فل فی جیبکا پگریوان خپل کی تخرج رو بدی بیضاو تکسبن من غیر سوئن بغیر دس بیماریناب وضمم الیکا رانزدیک خپل دان تق جناحکا اغسو اگر رحمت خپل من الرحبی دیرنا پدانک پس دادوالا برحانانی موجزی دی من ربکا دا جانب در ربسانا پسو پا نبوت و پر رسالت ستا اذهب الى فرعون لالشت فرعون تام علیه و درباریانو ددتا انہم بے شکا کانو دی قوما فاسقین قوم بغاوت کا ان کی باغیان دی دا اللہ تعالی وحدانیت نمانی خواب. قال نو فرمائل موسیٰ علیہ السلام رب اے رب دماب انی بے شکر چم قتل کڑمی دے منہم دینا نفسا یو انسان فاخافو پس یریگم دو ان یقتلونی دا چی دی با قتل کی مال راب واقعی اورور دما چی دی ہارون علیہ السلام دے ہو افصح منی زیاد پسیح دے زمانا لسانا پا خبری کولو کی فارسلہو پس اولی گدل راب معی ما سرارد ان معاون یصدقنی دا چی تصدیق کی دے زمان انی بی شکر چی مخاف یریگم ان یکذبونی دا چی دی با تکذیبو کی زمان ما بسو کی زمان خبر با دروغ جن اگڑی خواه زمان پا خبر با دی یقینو نکی زمان دا نبوت دا دعواتی کم نر دا با دی مسترد کی خواه. قالنو فرمائل ورطا اللہ تعالی سنشدو درد چی مضبوط بکمونگا عضو دکام لاستا بی اخیکا پا نبوت ضرور ساب ونجعلو لکما ونجعلو دا چی اوبگردو منگا لکم الساسو دا پارا سلطانا غلباب پلا یسیلون الیکما پس نبشرار سیدے دا تاسو دوارو تا دا طولقا دی تکلیف پا تاسو تا نرا رسینو بی آیاتنا لارچی تاسو پا نشاناتو زمان سر انتما تاسو ومن اتواکما سوک چی تابیداری کیستاب الغالبون دی بوی غلبا مندن کی نو فلما جاہم پا سرکل چرال دی سقا موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا پا معجزاتو زمان سرابینات نخکاراب قالون ویل دی ما هذا نددا الا مگر سحر جادو دے مفترن جوڑ کڑشوی دداناب وما سمعنا ندور دل منگا بهذا دا خبرہ فی آبائنا الاولین پخپل مخکنو مشرانو کی چکم مک کی تیرشوی دی کنا چی سوئی چی بی ان للعالم الہن چی گند دی عالم دا پر و معبود شتے او یرسل الرسول بالآیاتی دا چی اللہ دک معبود او الہ دا مخلوق دا رحنمائی دا پاربا یو پیغمبر را لیگی خوا کم دے جی پورا مووی جی دا آیت میں پورا کو وقال موسیٰ علیہ السلام رب اے رب دماب ربی رب زما چھ دے عالم پوئیگی بمن پاغا چا باند جا چرات لقل بالہدا پیدایت پاندے من عندہی لجانب اخفلناب ومن واسوک تکون چویلو دد پار عاقبت الدار انجام محمود پاخرت کے انہو بے شک خبر داداب لا یفلح الظالمون کامیابین ممی ظالمان وقال فرعون یا ایوہ الملوی درباریانو ما علمت لکم ند معلومات من العین سوک معبود غیری ما سوا زماناب فاوقید پس جوڑا کلید ما دپارا یا حامانو اے حاماناب علطوینی پخٹ باندی سچلو کا لأسنع الآجرہ خختوی جوڑی کا خواب نفجعل اگر دوالی دما دپارا صرحن سو یو بنگلا لعلی شاید چیزو اطلعو دا چی خبر واقلم دا الہ موسیٰ دا معبود دا موسیٰ علیہ السلام و انی بی شکر چملا ظنہو گمان کم پدمان دی من الکاذبین دا دروغ جنوناب سکی علماء ذکر کئی کنا وی دا حامان چیو وی دا دی فرعون وزیرو خواب دا دی فرعون وزیرو او وی دا دو اکثر شیطانتونو او اکثر ارام توبون کی با فرعون تا دلا رسمولا خواب
ٹھیک شو نو دے دا فرعون نو لگیدو دی حامان تیوی وی اے حامانا وی خخت جوڑا کا او دا اغین دما دا پارا یو اوچت محل تیار کا نو علماء ذکر کئی کنا وی دا حامان نو لگیدو دا جی کمدن حقا دا دق کے محل دا جوڑولو اغا کار شروع کو وی روزانہ با 1000 اغا گلکاران بلگیو پدی کی بیکار کو خواہ 1000 گلکاران او ایسو وی تقریباً پشپگو میاشتو کے چکم دیکھنا دقا محل وی تیار شو دقا محل وی تیار شنو اللہ تعالی جبریل امین تا حکم اکا چی جبریل ورشا او سکا دا محل والا دیرے کخا نو حضرت جبریل علیہ السلام را لے او چی پدی وزر لغن تکی چکم دیکھنا لغن تکی بندی والا دیکر ورکلکنا اگا ارس دیرے شو خواہ تاگا ہر سڑی ریشونو ذکر اللہ تعالی دا اللہ قدرت تا دا اللہ قدرت تا گورے دا انسان دا تدبیر نٹینگی ٹھیک شو جی کم دے جی واستکبارا تکبر کدو ہوا دو وجنودہو لخکر دد فی الارض پزمکا کی بغیر الحق پنا حقاب وظنوا ویقنو کدی انہم چی بے شک دی لینا زمان طرف تا لا یرجعون نبشی واپس کولے فاخذناہو پس انی سمنگ دلرا وجنودو لخکر دلرا فنبذناہو پس غرق والمنگ دیلرا فی الیمی پدریاب کی نفنظر اگوراب کیف کانا سرنگی شعاقبت الظالمین انجام دا ظالمانو وجعلناهم قرض ولهم ديل رحمة پیشواهان يدعونا چبلن بکی الى النار اغا اسباب دا اورتا ويوم القيامة دا قیامت پرز لا ينصرون دا دیب مدد نکلیشی واتبعناهم تابق للمن پدی پسی پیا دی دنیا کی لعنت اللعنت ويوم القيامة یو دا قیامت پرز هم دی چدی من المقبوحین آوی بدچانا مقبوحینا دا نشاندار کڑشونا اللہ تعالیٰ با دیل زان لچے کمدن حقا و نقد دی دا کفر ورکڑی لکا کسواد الوجوہی دا مخون بے تک توری خوا دا مخون بے تور ویدو خجید وَلَقَدْ پتاکیک سراب آتینا ورکڑ منگا موسیٰ الكتاب موسیٰ علیہ السلام تا کتاب من بعد ما احلقنا القرون الاولا رستر دین چالاکڑ منگا مکین اقوام بصائرہ نصیت للناس لپار دا طول خلقو وہدن ہدایت تے ورحمتن و مہربانی داب لعلہم شاید چلی یتذکرن نصیت واخلی چسکی عن العلم الحالکیہ چی اگا حالات او اگا کارون نکی چی کم دا حلاکت سبب گرزی خوا نو ربط بالکل خکارا دے مخ کے رکو کے ہم دا حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ نو پدی رکو کے ہم دا حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ ذکر کی گنو وما کنتا نویتو بجانب الغربی پاغا وادی پا مغربی سمتا اذ قضینار کلچ وحی اکلمونگا الى موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا الامر آغا نبوت وما کنت نویت من الشاہدین دلستون کی دکتورات لرا ولیکننا لیکن منگا انشانا پیدا کون کی مرسل موسیٰ علیہ السلام نا قرونا اقوام فتطاولا پس اگت علیہم العمر و پدیبان دی زمانا وما کنت نویت حاضاویا حاضر و مقیم پی اہل مدینہ پا مدین کی تتلو علیہم دا چی تلوری پخپل قوم باندی آیاتنا نشانات دو قدرت زمونگا ولیکننا کننا مرسلین لیکن یو منگر علیگون کی تال رپ نبوت سراب دا اللہ حبیبت تدا اللہ پیغمبر اللہ تا نبوت ترکڑ دیکھا وما کنتا نویت بجانب التور یا پسمت تو کوئی تور کی چکل اللہ تعالیٰ سوکو حضرت موسیٰ علیہ السلام تا تورات ورکو اذن آدینا کلچ آبنانا اکلمنگ دیتا ولیکن رحمتا لیکن مہربانی دا میرے ربی کا دا جانب رب ساناب لتندرا دا چتو یری قومن یو دا سی قوم لرا ما اتاهم چندر آغل دی سقا من نذین یو یرون کے من قبل کا مخکستاناب لعلهم یتذکرون دید پارا چی دیسو کی نصیت قبول کی خواہ ولولا ولناب ان تصیبهم دا چی ارسی دیتا مصیبت عذاب بما پسب داغی کفر سرا قدمت ایدیهم چوڑان ذکر اللہ سنر دی فیقولو پسوائی بدی ربنا اے رب دمونگاب لولا ولنا ارسلتا ولنا رالیگتا الینا منگتا رسولا یو پیغمبر فنتبی آیات کادا چی تابی داری بکڑو منگ دا آیتون استا ونکونا دا چی شوید من المؤمنین دا مومنانونا اللہ وی پیغمبر و ترالیگم دا دی دا پارا چی پا دی خلق باندی اتمام الحجت شیخا
اتمام الحجت دا مطلب دا دے کنا چې دی تا پته ولګي د الله تعالی د وحدانیت تا خبره چې دی ته ورسي چې د قیامت پرست ترته دی دا اعتراضونه کې چې موږ خو خبر نو یګې موږ ته پته نه وخه ٹھیک شو جی الله تعالی څه کوي الله تعالی چې کوم دی ورته پیغمبران نالیږي د دې لپاره چې یاد دهانی ورته وکي مضمون د توحید دا ورته ښکاره کړي ښا فلما جاءهم پسر کله چرال دي سقال حق حق قرآن من عندنا د جانب زمونږنا قالوا نوید اهل مکه لولا اوتیا ول ورنکړې شم دی پیغمبر ته مثل ما اوتیا په مثال دا چې ورکړې شو موسی علیہ السلام ته موسی علیہ السلام ته چې کومه معجزې ورکړې شوې لکه تورات وته په یو ځل ملاو شوی یدي بیضا والا معجزه وا د امسا والا معجزه وا نه دی وی دی پیغمبر ته ول دا معجزې ملاو نشوي حالانکه پیغمبر علیہ السلام ته چې کوم د کنه کتابونو ذکر کوي وای تقریبا 35000 معجزې ورته الله ورکړې وی ښا 63000 معجزې وی خجی اولم یکفروا وانا شکر کون کردی بما پاس باندې اوتیا چې ورکړل شو موسی علیہ السلام ته من قبل مخکر دینا قالوا نوایدی سحرانی دو جادوان دی تظاهرا چې معاونت کی دیو بل وقالوا وایدی انا بشکمنگا بکلن پدی دوالو کتابونو باندې کافرون انکار کون کی دا دوالو نمانو دا ساوی دا با دق مشرکین و دق کفارو با خبر کولا قل وتوه نبی علیہ السلام پاتوراتلو کی تاسو بکتابن پیو کتاب سلامن عند اللہ جانب دا اللہ تعالی ناب هو اهدا چې زیات پیدایت پندې من هم د دې دوالو کتابونو نه چې د قرآن او د تورات نه اعلاوي پیدا سیو کتاب راړي خجی اتبعه تابعداري بو کم زدین کنتم کچرتی تاسو صادقین اختیا وینکی نو فإن لم يستجيبوا لكان پس کچرتی خبرون من استاب فعلم فوشت انما چې بشک خبر دادا يتبعون تابعداري کوي دی اهوام د خپل خواهشاتو ومن اضل نشتري سوق ظالم ومن اضل نشتري سوق گمراه ممن دا چانا اتبع هواه چې تابع شوی د خپل خواهشاتو بغیر هدن بغیر د دلیل من الله د جانب د الله تعالی نه ان الله بشک الله تعالی چې دی لا يهدي القوم الظالمين ذات کوي قوم ظالمانو ته ولقد فتاکik سرا وصلنا تابع کړو مونږه لهم د دې د پر القول وینا لعلهم يتذكرون د دې د پر چې د نصیحت قبول کی نو علماء کرام ذکر کوي کنا وای پدی مخ کې رکوع کی واقعه د حضرت موسی علیہ السلام ذکر شو نو پدی رکوع کی ذکر د عام معرضین او د عام عاصین د غي تذکرہ دغه الذين خلق آتيناهم الكتاب چې ورکړ دې موږ دې ته کتاب من قبله مخکر دینا هم دې چې دی په دې قران مجید باندې مومنون ایمان راوړون کړي و اذا يتلى کله چې اولسته شالیم په دې باندې قالوا وایدی آمنا ایمان راوړ دې موږ به په دې سره انه الحق چې بشک دا حق کلام دی مر ربنا د جانب د رب زمونږ نه ان كنا دا چې مونږه من قبل مخکې نازل دو د قران مجید نه مسلمین تابعداري کوونکی اولئک دک خلق چې دی یوتونا ورکول بشری تاجرهم اجر د دې مرتين په دوچن سراب بما پساب دا غي سرا صبرو چې صبر کوونکی دی ويدرؤون دفقي بالحسنه په دلیل حق سرا سیئه شرک لراب ومما بعد اعمالنا رزقناهم چرق ورکړه موږ دې ته ينفقون خرج کوي نو الله تعالی وی ويدرؤون بالحسنه دپکای لری کوي سید تکای اغه تعالی را اغه ويدرؤون بالحسنه چې څوک وته غلط خبرو کی کنه اغه سید تکیری دا غینه بعد وته چې کمنه حق خپل خبر ورته کی ښا نو علما ذکر کوي کنه وای د مسلمان شیبه بدای چې په دکې به صفت د بیر موجود وي ښا او صفت د بیر دا دی کنه که یو سړی ورته ګټه ولي کنه نو هغه ورته څه کوي هغه ورته واپس ګټه نه رالیږي هغه ورته واپس چې کمنه حق د دغه بیر میوه مخې ته کیږي نو علما ذکر کوي وای پکار دا ده چې یو سړی ته هر قسم له سپور استغه بده خبرو کی کنه نو ته څه وکړه ته د هغې په بدل کې ښکلې اعلی خبره ورته وکړه نه دی بسی دی خپل خود به خود چې کم نه خپل ضمیر ته به ملامت شي ښه
خجی وَإِذَا أَرْكَلَ چه سمع الله واوردی اغل بهود خبر لراب اعرضون اعراض کی عنه ردینا وقالوا ایدی لنا دمونگ دا پار اعمالنا بدل دمونگ دا عملون دا ولکم ساسو دا پار اعمالکم بدل استاسو دا عمالو دا سلام علیکم سلامتی دی پتاسو باندی لا نبتغی الجاہلین منگ لٹو ہدایت تا پار دو جاہلانو چکم جہل مرکب ویخا انکا بے شکت چی لا تهدی ہدایت نشکول پخپل نسیت سراب من اغا چاہتا احببتا چی خوخوستا ولیکن اللہ لیکن دا اللہ تعالی چلے ہدی ہدایت کی میشا وا چاہتا چوگواری اللہ تعالی وہو عالمو دا اللہ تعالی علم لرن کرے بالمحتدین پچا باندی پہ ہدایت یافتہ خلق باندی اللہ تعالی دلتا کی قانون ذکر گئی کنا چی دا اللہ حبیب تجی کم دن حق سوک راہ راستا نشی راوستے تجاہتا ہدایت نشی کولے تجی کم دے کنا تجی دا اللہ تنشی رسولے خجی علماء کرام ذکر کئی وی دا آیت نازل شوی دے پبارد ابو طالب سیب کی خواہ ابو طالب سیب چکر وفات شکنا نو پیغمبر علیہ السلام بڑیر خفاو او خفا با پدی بنیاد باندیو چه اغا ترو چه پا سفر او پا حضر کی دا حضور علیہ السلام سر سات ور کڑو وی اغا تری بغیر دا ایمان لڑکنا نو حضور با پدی باندی دیر زیاد خفا کی دخوا ٹھیک شوا نو اللہ تعالیٰ دا اگی جواب ورکی چه دا اللہ حبیب استا پا اختیار کے خو ہدایت ورکول نشتے استا پا ذمہ صرف دا اللہ تعالیٰ پیغام حق بر رسول دیخوا کم دی وَهُوَ عَالَمُ دا اللہ تعالی علم لرن کرے بالمحتدین پیدایت یافتو خلق باندی وقالوا وائدی ان نتبع الہدا چتابی داری لکم ہنگا دسو دا ہدایت معکاتا سراب نتخطف من ارضنا دا چی اوبیستیشو منگ دا دیز مکینا اولم نمکن لهم آیا منگ ٹکانا دور کردیتا حرما آمنا حرم چی زید امن دے یجبا الیہی راق کلشی غی طرف تاب ثمرات کل شین میمی داری افسید ورزقنا ورزق من لدننا دا جانب دا منگناب ولیکن اکثرهم لیکن اکثر دین لا یعلمون نپوئیگی اللہ تعالی وی کنا اللہ تعالی وی دغا دا حرم شریف تا دا حرم شریف تا جکم دے کنا حرم شریف تا دا دق کی اطراف دا عالمنا دا مختلف انعامات اللہ تعالی وی زمان پا حکم بندر دی او دا حرم محترم میں چے گردولے دے کنا وی دا سرے دا اللہ تعالی دا قدرت یو دلیل لے او ورسرا دا اللہ احسان وی پا دی بندے دا دے چے اللہ تعالی دی دا حرم محترم پا خواکی دا مکی معظمی پا دیز مکہ کی دی تا دا اسیدو اگا مقام ورکڑے دے تا ٹھیک شو جی وکم اہلکنا دیر حلاک کردی منگا من قریت نسیدن کلیو کلی بطرت معیشتها چی سرکشی کڑے و دی پاغا معیشت دی کی چی سچلو اگا چی کم دی پا زمانہ کی اللہ تعالیٰ چی سمر ورط انعامات ورکول ندمر بدی مستیدل دومره بدای کې چې کمنر حق د الله د قوانینو نه بغاوت او نفرت او خلاف په پیدا کېده لکه نن هم ګورئ کنه چې کم انسان باندې الله تعالی د مال فراخي وکړي کنه نو دی بیا چې کمنر حق د دین طرف ته الله طرف ته جماعت طرف ته نیکو طرف ته د دوره میلان نی بیا ښه دغه سیسته د سره بالکل نه لګي بیا خجی فتلک داب مساکنهم آبادی دی لم تسکن نوشیدل دی من بعدهم رستر دی الا قلینا مگر لگا زمانا وکن امونگا نحن الوارثین منگ باکی پاتی گیرون کی وما کان ربکان دربستا محلک القرآ حلاکون کی وکلی لراب حتی تردی پوری بعثا دا چرولی فی امیا پاسل دی که رسولن و پیغمبر یتلو علیہم دا چلولی پدی باندی آیاتنا دمونگا وما کننا نیمونگا محلک القرآ حلاکون کی وکلی والاو لرا اللہ مگر واہلو ظالمین پدا خیال کی چودی اگر اسیدون کردی ظالمان او مشرکان اللہ وی اس پہ بے سچاتا سزا نورکو خوا خود سزا دا ملاویدو دا پارا علت دا دے کنا چکل دا دی اگر شرارت او دا دی اگر بدبختی او دا دی اگر آرام توبون دا حد نتیر وزی کنا نبیا اللہ تعالی وی بیا پہ سزا رو لے گم خوا حتی تردی پوری عباسا دا چی رولیگی پی امہا پا اصل دا دی که رسولا پیغمبر
یتلو علیہم دا چل ولی پدی باندې آیاتنا آیاتنا زمونگا وما کان نیومونگا محلک القرى حلاک ان کی اقوام لرا الا مگر وآلوها پدا خیال کی اسیدون کردی ظالمون مشرکانی چس چل کئی دا اللہ تعالیٰ دا وحدانیت تا انکار کئی کنا اللہ تعالیٰ وی چه کم انسان زما قوانین تسلیمی کم انسان زما پا وحدانیت پند ایمان ناڑی وی دک کے انسان تا اللہ تعالیٰ خیر ورکی او چه کم انسان دا اللہ تعالیٰ دا دک کے قوانین و مخالفت کئی کنا نو بس پا دک کے انسان بندے اللہ تعالیٰ عذابون راولی و تبا کئی خوا کم دے وما اوتیتما چی در کلشوی تاسو تامن شہین دسا شیعونا فمتاو الحیات الدنیا پس دا قواسباب دجمن دی دنیا دی وزینتها او اغرون قوسے بو زینت دی دے وما عند اللہ یا چی پنیز دا اللہ تعالی دی خیر غردی و ابقا و باقی پاتی کی دن کی دے اغا انعامات دا آخرت افلا تعقلون تاسو عقل نلرئی چیسے کوئی اغا ابدی سیز لا اغیل تاسو ترجیح نور کوئی او دا پانی سیز دا خپل زان دا پار اعلا گنئی افمن آیا هرغ مومن وعدناو چی وعده کرد منگ سرا وعدن حسنا اغا وعده خستاب فهو لاقیه پسوی بده ملاقات کون کے راقی سراب نو ربط رکو دا مخ کی رکو سردادے چی پا مخ کی رکو کی ذکر دا متوعین اوشو نو پدی رکو کی ہم ذکر دا متوعین کی گی خواہ افمن آیا هرغ مومن وعدناو چی وعده کری منگ سرا وعدن حسنا دا وعده خستا فهو لاقیه نوی بده ملاقات کون کے راقی سراب کمن پشان دا چا دے متعناو چی فائدہ ورکڑی منگ تا متاع الحیات الدنیا دا اسباب دجوند دی دنیا ثم بیا ہوا یوم القیامتی دا قیامت پرد بین المحضرین بدا حاضر کلشون پا جہنم کی ویوما پاورد ینادیم چی آواز بوکلشی دیتا فیقولو پسو ویین شرکائی الذین چرتری شرکان زماغا کنتم چوی تاسو تزعمون چی گمانون و موکول چی تاسو بوی چی دی با زمونگ سفارش کئی دی با مونگ دا اللہ نخلاسی نو راولی کنا کم دی اس تاسو دی سمددو کی قال الذین نبویا خلق حق علیہم القول چی ثابت شوی دا پدی بند خبر دا جہنم ربنا اے رب دمونگا ہاولائی الذین دا خلق تی اغوینا چی گمراہ کرے مونگ لراب اغویناهم گمراہ کرے مونگ دی لرا کما غوینا لکا چی سنگ مخبل گمراہو تبرانا بیداری کو مونگا الیکتا تو ما کننا نی مونگا ایانا خاص دی دیعبدون بندگی کو ان کی دی بخبل بیا انکارو کی چی اللہ تعالی مونگ خود دی عبادت نو کرے اللہ دی زمونگ پکار نو راغلینو وقیل او بویل شدی تودعو رو بلی تاسو شرکام شرکان اقبل نفدعوهم پس دی باوادو کی دیتاب فلم یستجیبو لهم پس دا اہرگز با اجابتو نکی دق کبوتان دا دی دا پارا ورعو العذاب او من دی عذاب لرا ولانهم کچرت دی کانو دی یحتدون ہدایت مندن کی لو انهم کانو یحتدون نو لوی شرطیہ دیکھا کاش چی دی پا دق کٹیم کسے کڑوے پا دی دنیا کی ہدایت حاصل کڑوے چی آخرت ازان لگٹلوے خواہ ویوما پا اورد باندی ینادیہم چی آواز بوکرشی دیتا فیقولو پسو فرمائی اللہ تعالی ماذا عجبتم المرسلین سجواب ورکڑو تاسو پیغمبرانو تد ہدایت تدینا نفعمیت علیہم الانباء پس پر شویر پدی باندی آغا خبرون دا گناہون دا دی پا دنیا کی یوم ایدن پدا اورد فهم لا يتساءلون پس نبوی دی تپوس کا ان کے غختن کی مدد دا اللہ تعالی لرا فاما من تابا پسرا چاچی ایمان ناڑو فاما من تابا پسرا چاچی توبو با سلام وآمن و ایمان راڑو وعمل صالحا او عمل کنیک پاسا پس قریب دا یکونا دا چیوی دے من المفلحین دا کامیابی مندر کناب اللہ تعالی وی کنا وی چی کم سڑی ایمان ناڑو او خپل ځان د دې کفر او د دې شرک او د دې بت پرستی نه منې کنا الله تعالی وی دغه انسان کامیاب دی ښا او ربک رب ساچر یخلق پیدا کون کړي ما اسی شاو چې غواړي الله تعالی و یختار او مختار کوي الله تعالی د لره د پاره د توفیق و تور کوي ښا توفیق و تور کوي نو خجی ما كان لهم الخيرة ما كان لهم نبی دې پر الخيرة اختیار سبحان الله پاکی سبحان الله پاک ته الله تعالی
وتعالى برتر دی عما دا سن یشرکون چې دی شریکان جوړی دا الله تعالی سره. الله تعالی وی دا الله تعالی ذات چې کم دی کنه ٹھیک دی جی حجی وسبحان الله پاک ته دا الله تعالی وتعالى برتر دی عما دا سن یشرکون چې دی شریکان جوړی. وربک رب ستا چې علم پویږي ما پاس باندې توکن صدورم چې پټي سینې دی وما يعلنون واچخکار کون کی دی چې په دې خپل سینو کې کمی خبره د اسلام خلاف او د مسلمانانو خلاف دی پټي کنا الله وی د اغه نم خبردارم او د اغه مناسب به ور سره عمل کوم ښا. وهو الله دا الله تعالی متصرف لا اله نشتر معبود برحق هو الا هو مگر دا الله تعالی دی. له الحمد دی الله تعالی د پاره تعریفونه دی په الاولى په دنیا کې والآخرت په آخرت کې وله الحكم د دغه الله تعالی د پاره فیصله د تمام انسانانو و الیه او دغه الله تعالی طرف ته ترجعون تاسو ټول واپس کول شي. نو علماء کرام ذکر کوي وای د الله فیصله بسی د چا متعلق په د جنت فیصله وشي د چا متعلق په د جهنم فیصله وشي. الله تعالی وای دغه فیصله چې کم ده کنه دغه فیصله کون کې د الله تعالی ذات ته. قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارایتم خبر راکی ماتا ان جعل الله کثر تو گردی اللہ تعالی علیکم اللیل پتا سبندش پا سرمدن ہمیشہ د پارا الی یوم القیامت تر قیامت تر دی پوری من لا انسوک معبود غیر اللہ باسوا د اللہ تعالی نا یاتیکم چراتلو کی تاسو تبیدیان پرنا دور دی سراب افلا تسمعون تاسو نوری دلائل د وحدانیت تباری تعالی. الله تعالی وی کنا وی د دې زمکه د دې نظام د پاره مې دوه سيزونه چې کم نن حق دا ضروری ګرځولې دي یو طرز وی او بلتا شپه وی ټیک شو نو درځي دال ذمہ داری دي د شپې ځان له ذمہ داری دي د شپې ذمہ داری چې کم ده کنه هغه دا چې کله د شپې هغه دخول راځي کنه نو د کټیم کې په انسان باندې رو د آرام هغه آثار محسوسيږي او چې کله رس څنګه شروع شي کنه نو د انسانانو کې د بیداری هغه آثار راښکاره شي کم دي. افلا تسمعون تاسو نوري دلائل د وحدانیت الله تعالی لرا. قل وتو نبی علیہ السلام رایتم خبر راکی ماتا ان جعل الله کچرتو گردی اللہ تعالی علیکم النهار پتا سبند ورز سرمدن ہمیشہ د پارا الی یوم القیامت تر قیامت تر دی پوری من لا انسوک متصرف غیر اللہ ما سوا دا اللہ تعالی نیاتیکم چراتلو کی تاسو تابع لیلن پشپکی تسکنون فیه دا چه آرام حاصل وی تاسو پدی کی ذکر اللہ تعالی یو خواد دی انسان دا ذریع معاش خیال ساتل دی قبل خواد دی انسان دا جسم و دا بدن خیال ساتل دی چه دا انسان بدن تب تکاوٹ رسیدلی دا انسان بدن بستڑی تکلیف پی ورطا انو اداغه دا پارا دا آرام انتظام مولا کرده دی خواه اپلا تبصرون تاسو لیدل نکوي ومن رحمته بعد د نشانات د قدرت الله تعالی او اسباب د رحمتنا جعل لكم الليل چې ګرځولې د تاسو د پاره شپه والنهار ورځ لتسكنوا فيه دا چې آرام حاصل کی پدې کې ولتبتغوا دا چولټوي تاسو من فضل د فضل د الله تعالی نه پورس کی نو شپه کم دې کنه هغه د آرام د پاره ده او ورځ کم دې کنه د ذریعہ معاش ته ګټلو د پاره ده ولعلکم تشکرون او دلیل پارا چی تاسو شکر باسی دا نعمتون دا اللہ تعالی ویوما فاورد ینادیهم دا چاواد با اکرشی دیتا فیقولو پس ابو این شرکای الذین چرطر شرکان زم اغاب کنتم چوی تاسو تزعمون گمانون بمو کول چی سجل بو تاسو بوی چی گینی دغا خلق پا دا اللہ پا بارگاہ کی دا مونگ سفارش کی دغا خلق پا گینی مونگ دا اللہ نخلاصی او دا دغ کی خلق پا وجبا اللہ تعالی مونگ تخپل قوب را کی اللہ تعالی وی ذراوی بلی تاسو نو غیبنینو وَنَذَعْنَا رَوْبَبَاسُ مُنْغَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ دَارِ يَوْ جَمَعَتْنَا شَهِيدًا يَوْ غَوَابٍ فَقُلْنَا پسوا يُمُنْغَا هَاتُوا رَوْڑِتَا سُبُرْحَانَكُمْ دَلَائِلْ قَبْلِ نَفَعَلِمُوا پسپو بشدئی ان الحق چبشک دا حق للہ دپارد اللہ تعالی دی وضل عنهم رکشی ورزدینا ما آسکانو چودی افترون دروخ ترون کی چی کم بیسو دا اللہ تعالی دا ذات سر بید شراکت چی کم دعوه لرلکنا نو پا اگی دعوه بانده بده خپل اخپیمان شیخا
ان قارون بشک دا قارون چو کانو من قوم موسی دا قوم دا موسی علیہ السلام نا طبع علیہم پس تکبر پدی باندې نو ربط رکوع د مخکې رکوع سره دا دی چې په مخکې رکوع کې بیان د منکرینو او د هغوی د وعیداتو وشو نو په دې کې د منکر خاص تذکره کیږي چې هغه قارون دی کم دی ان قارون بشک دا قارون چو کانو من قوم موسی دا قوم دا موسی علیہ السلام نا طبع علیہم پس تکبر کدی په بنی اسرائیل باندې واتیناه ورکړی موږ ته من الکنوز د خزانونا ما دمر مقدار ان مفاتيحه چې بشک کنجان د دې خزانې چې وی لتنوء خامخ درنی وی بالعصبه په یو جماعت باندې اول القوت چې قوت والو علماء کرام ذکر کوي کنه وی کافرو الله تعالی ورته دمر مال ورکړو کنه دومره مال ورته ورکړو چې د حضرت موسی علیه السلام په دې قوم کې دومره مال الله بل چاته نه ورکړی ٹھیک شو او کافر په دې بنیاد باندې وو چې د حضرت موسی علیه السلام په دې لمن باندې د داغ د لګولو کوشش کړو لکه دا قارون ابتدا کې د حضرت موسی علیه السلام په مجلس کې مناستو اشا منصور بابا جی وی کنا وی قارون چې کله خوارو مدام برو جدارو هر ټیم چې کمنن حغرو جی به نسلی وظیفی به کولی نفلونه به کول خو چې کله ورته الله مال ورک کنا نړم به د الله د دین مخالفت پسې ولګي دغه ٹھیک شو نو د الله د دین مخالفت د انسان د پاره د هلاکت لوی سازو سامان دی کوم دی اذ قال خجی ان مفاتيحه چې بشک کنجان دک خزانو لا تنود رنیبوی بالعصبه په یو جماعت باندې اول القوه چې قوت والو اذ قال ارکل چې وی لو تقوم قوم ددو لا تفرح تکبر مکه ان الله بشک الله تعالی لا يحبون وقي الفرحين تکبر کون کول رب وابتغي ولتوتم فيما فاسكاتا کله چې درکړي الله تعالی تا الدار الاخرت انجام اخرت لراب وسوکا ویزان لا صدقیوکا ځان لا اخرت د پاره پکې سوکا ولا تنسى مهروتو نصیبک سخپل من الدنيا د دنیا نا واحسن احسان کوا کما احسن الله لك څنګه احسان کړی الله تعالی تا سره ولا تبغي الفساد ملټ فساد لره په دې مال سره فل ارض پزمکه کې چې سو کې د حضرت موسی علیه السلام خلاف استعماله د حضرت موسی علیه السلام د عزت خلاف استعماله ان الله بشک الله تعالی لا يحبون وقي المفسدين فساديان لره چې کوم څه کوي د الله تعالی د دین خلاف هغه خپل مالونه استعمالي او قالن اویل دی قارون انما بشک خبر دا اوتیته را کړه شوی دی ما ته دا علم اوتیته را کړه شوی دی ما ته دا مال علی علم فخپل علم کې میا سره عندي چې ما سره وی دا د عغیب وجبی دا دومره مال ما ته ملاو دی حالانکه الله تعالی چې وګواړي کنه د عغیب د مال د ورکول اراده چې وکي کنه نو بس تاسو یو ذریعہ ور جوړ کی چې انسان په پتم پونه شي الله تعالی بیا ځای ته رسول ایخه او چې کله الله ته اغستلو غواړي کنه نو انسان پزان نه پوه او بس الله تعالی بیا د الله تعالی چې کمندن پیدا سي حالات راوستي کنه نو د چې سود ځان نه خبريږي نو بیا رسین نه پوري رسیدلې تا د سین نه پوري رسیدلې نو الله ورکوم د الله د چې ورکې ټیم په نه لګي خو چې اخلي کنه نو بیا په ګره ټیم نه لګي ښا اولم يعلم د تپتنشتن لا چې بشک الله تعالی قد پتا کی سرا هلاک من قبل مخکردنا من اقوام دا اقوامنا من آسوک هو شد چې سخت من حددنا قوتا پتاقت کی واکثر جمع او ډیر په مالونو کی د بسمالی وی الله تعالی وی د دنه مخ کې چې کم دی کنه ډیر داسې اقوام چې د هغه بدني قوتونه هم زیاتو مالدارم ډیر زیاتو خو بس الله هغه نه استونابود کړل نو چې هغه نه استونابود کړل دی بم نه پاتې کیږي
ولا يسألو تپوس پنشی کولی عن ذنوبهم فبارد گناؤن دیک المجرمون مجرمان. نو فخرجا پس رؤوت داف قارون علا قومه پخپل قوم باندی فی زینته پغشان و شوکت خپل کی. نو علماء کرام ذکر کئی صفاتی شو ان اللہ بیشک اللہ تعالی قد پتا کی سرا ہلاکا ہلاک کردی من قبل مکردنا من القرون دا اقوامنا من اغا خلق هو اشد چی سخت منه دی قارون قوتا پطاقت کی و اکثر جمعا او دیر ددنا پمال کی او پا افرادی قوت کی. ولا يسألو تپوس پنشکول ددنا عن جنوبهم پبارد گناؤن دی کی المجرمون مجرمان. فخرجا پس رؤوت دا قارون علا قومه پخپل قوم باندی فی دینتی پخپل شان شوکت سراب. قال الذین نویغی خلقو یریدونا چیرا دلرون کیو دی الحیات الدنیا دا اسباب دا جوند دی دنیا. یا لیتا های افسوس تلنا دمونگ دا پاراب مثل ما اوتیا پا مثل داغا چی ورکڑشوی دی قارون تا یر چی دی قارون تا سشے ملاوے کنا یر چی دا چی مونگتا وینو سمرا بخوا اذا سے منگ سخب ہے سمرا بخوا. نو علماء کرام ذکر کئی کنا وی اللہ ہر انسان تا دا اغد حیثیت مناسب دا اغد شان مناسب ورکی گوری کنا دا اللہ تعالی دا پلگ ورکلا باندے دا امتحان کی چی دے پدی کی سکی. یو انسان اللہ دیر ورکلو کی پاغ باندے پا اغی کی امتحانی. یو انسان اللہ اڑورن کی دا پاغ پدی کی امتحانی. دا امتحان اغد درجی مختلفی دی گورکا حجی. انہو بے شک دا قارون چرے لذو حظ عظیم مالک دلوی برقیدے. وقال الذین اوے خلقوت العلم چورکل شویت علم ویلکم حلاکت تیوستاسو دا پارا ثواب اللہ عبادت اللہ تعالی چرے خیر غردے لمن دا پاردا چا آمنا چیمان راڑ وعمل صالحا و نیک عملیو کو. ولا یلقاها توفیق نچ ملاوی دے دے اللہ صابرون مگر صبر کون کو خلقتا. فخسفنا پس غرق لمونگا دا قارون بہی پد سراب اداری و پکور دا سراب الارضا پس مکا کی جسو المشتمل علی المالی چی دا کمالو کنا آگے سارے ور غرق کنو ستلیو کو. بلما آدھا موسیٰ چکل پا حضرت موسیٰ علیہ السلام باندی دا تحمت تا لگولو کوشش اوکا کنا. نو اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام تا حکمو کو ویدہ دا قزمکی اختیار میں دا لدر کو. نو حضرت موسیٰ علیہ السلام رو لگی دو دیسمکی تے حکم اکوی دا قارون رو نیسا. نو دے چے سنگب تر دے کوپو پوری غرق شکنا. نو موسیٰ علیہ السلام تے مینتون اوزاری شروع کری خواه. موسیٰ علیہ السلام تے مینتون اوزاری شروع کری وی اے موسیٰ علیہ السلام وی سوکا وی دا اللہ دا پارا میں معاف کا غلطی را نوشوخا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اگو تغگنکو چیر تر دے نام پور ڈوب شکنا. نو دے پویش چیر دخو پا دق کی مافی غختو باندے خو میں دے کمدن نپریک دی. نسکی حضرت موسیٰ علیہ السلام تیوی وی تزما دا ترزوئی تمیوی تربوری مال تمی نٹینگی گی کنا مال تمیوی نٹینگی گی دکوی زماد دے مال اگے لالچ تیخا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حکمو کو نا اگد دا چے کم مالو کنا اگے والا پدی سر باندے پڑھ کو. نو بس سرد دے مال لجے کمدن اللہ تعالیٰ پدی ازمکہ کی غرق کفا. ٹھیک شو جی سرد دے مال نا اللہ پس مکہ کی غرق کنو. خجی فخسفنا به پس غرق للمنگل فخسفنا پس غرق منگا به دی قارون لرا بداره او کور دلراب الارضا پس مکہ کی. نو علماء ذکر کئی کنا وی چکلا دا قارون پا دیز مکہ کی غرق شکنا. نو اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام توحی اکڑا وی اے موسیٰ علیہ السلام وی دقو تا تا دم رمینت کو تا نماف کو وی کچر تا زما بندہ جی کمدر حق ما تا یو ظلم توبہ استوے کنا وی ما بورتا عرص ماف کریو ما بورتا عرص ماف کریو. نو دا اغین بعد گوارے اللہ دا زمکی اختیار اچالا ندے ور کڑے خواہ. ٹھیک شما وی اے موسیٰ علیہ السلام وی یو غلطی کڑی وا وی تاوتا اغنم اب کولا وی زما بندہ وی کما تسو کی وی کدما تا یو ظلم توبہ استوے کنا وی ما ماب کو ما بوتا اسم نوی ذکر زما بندہ دے کنا. خجی
وما كان له نو د پارا فیتن لخکر ددو ینصرونه چې مدد کی د من دون الله ما سوا د الله تعالی نه وما كان نو دے من المنتصرین دا بدلا غستن کناب واسبحا وردیدو الذین خلق تمنو چی تمنای کولا مکانہو پمرتبی دکی قارون بالامسی پرون یقولون آویدی وَإِكَأَنَّ اللَّهَ غسدے دا افسوس خبرہ کأن اللہ گویا کہ اللہ تعالیٰ فتو پرا حقی الرزق رزق لراب لمن یشاوا چاہتا چی اغواری اللہ تعالیٰ وَإِكَأَنَّ اللَّهَ حلاکت تے دا منگ دا پارا دا خو اللہ دینو یبسط الرزق پرا حقی رزق لراب لمن یشاوا چاہتا پارا چی اغواری اللہ تعالیٰ من عباده دخل بندگانونا ویقدرو او تنگی رزق ولولا من اللہ کچر تحسان نوے کرے اللہ تعالیٰ علینا فمنگا باندی لحسف بنا خامقا غرقشی بو منگا چسنگ قارون لڑکنا تک سبو سر منگا مشونو وَإِكَأَنَّهُ دیر دا تعجب خبر دا لا يفلح الكافرون کامیابین امیدہ کافران ان الدار الاخرة بشکا انجام دا آخرت چلے نجعلها گردول دمونگ دیلر للذین دا پاردا خلقو لا یریدونا چیرادن لدی علوان دا تکبر کولو فی الارض پزمکا کی ولا فسادنا وندا فساد والعاقبت انجام محمودا للمتقین دا پاردا متقیانو دے نمک کی رکو کی ذکر دا منکرین و دا متکبرین اشو نو پدی کی ذکر دو تواضع دا مومنانو کی گی خواہ او مضمون دا توحید او مضمون دا رسالت پر سر ذکر کی گی خواہ چی پدی مومنانو کی بسی پدی مومنانو کی دی کی با تواضع او عاجزی پر تیخا دا اللہ تعالیٰ پا خپل بندہ کی تواضع گوار دیر دیا تقوی خدا اللہ دا خپل بندہ پا تکبر دیر خپا کی گی خواہ ٹھیک شو جی خجی من جاء چاچرا تلقل بالحسنتی پس سرا پنے کئی سرا نفلہو پس دد پارا خیرن بہتر ثواب دے منہا ددکنے کئی ناب نون علماء کرام ذکر کئی دا حسنین مطلب ایمان دیکھا من جاء بالحسنتی ارغا چاچ ایمان دارکنا نو بس ددک ایمان دارل اللہ بورتا جنت دا سور کئی چی دا طول دنیا دا اغیپ مخ کی اسم دکھا ٹھیک شو جی ومن جاوا چاچرا تلقل بالسیئتی پا شرک سراب فلا یجزى الذین بدل بنشور کولے خلق تعمل السیئات چاملون کون کی دبور آیانو الا مگر ما سکانو چیودی عملون عملون کون کی ان الذی بشکاغب فرض علیک القرآن چنا دل کلے پتا بند قرآن لرادکا خامخا واپس کی بتالا الى معادن غدید واپس ایتا چکم دے مکہ معظمہ دخا وقل او اے نبی علیہ السلام ربی رب زما چرے عالم پوئیگی من پا آچا باندے جا چراتلو قلب الہدا پہ ہدایت پاندی ومن او آسوک ہوا فی ضلال مبین چیپا گمراہی اخکارا کی وما کنت نوی تترجو امید لرن کے ان یلقا الیکا دا چنا دل بکرشتا تال کتابو کتابو اللہ رحمتن مگر مہنبانی دا من ربکا دا جانب درفستانا فاعطاہو الیکا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ وی کنا وی اید اللہ حبیبا ستا خود دین مخ کی دا توقوم نوا چگینی اللہ بتا تا نبوت ترکی خوا واللہ تعالی تد نبوت تا پارا منتخب کرے وی دا نبوت تا پارا اللہ منتخب کرے وی دکا پیغمبر علیہ السلام لا اللہ چکے میں معجزی ور کرے وی کنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با چکم دور کوٹوارینا چکم سے متبت کنا نو بس سبو وریدی با پی سورے کو چکم سے متبت کنا نو بوٹو با پیدا سرانس کو رکیدل چپا کمالار بندے با تو اغیر ہر یو بوٹی ہر یو گٹی او ہر یو ضائی چکم دے اگر با دوارو جہان پا مبارک سردار بندے بے سلام بے سلام بے وطبی خجی کم دے فلا تکوننا پسمکیت ظہینا معامل للکافرین دا پار دا کافرانو ولا يصدنك من دين كتال راب عن آيات الله هداية دا الله تعالى بعد إذ أنزلت رسل دين چنازل کرشوی دی لکتاتا ودعو بلنك وإلى ربك اخبر رب طرف تپہر حال کی ولا تكونن مكيتاس من المشركين معاون دا پار دا مشرکانو ولا تدعو مبلت مع الله تعالى سراب الہا آخر بل معبود لا الہ نشتر معبود برحق الا ہوا مگر دغ اللہ تعالی دے کل شیئن ہر یوسید حالکن پناکیدن کے دے الا وجہہو مگر ذات اللہ تعالی
له الحكم د دک الله تعالی د پاره فیصله دا القضاء بین الخلق د مخلوقات فیصله بکئی خواب و الیه یو دغی الله تعالی طرف ته ترجعون تاسو ټول به واپس کولای شئ الله تعالی به د مخلوقات په مابین کې په عدل او په انصاف سره د انصاف فیصله بکئی او فیصله بسی فیصله بدای چې کوم سړی د جنت مستحق جنت ته بزي او چې کوم سړی د جهنم مستحق نو هغه به دی بل پلزي بسم الله الرحمن الرحیم سورہ عنکبوت مکی صورت ته نو وجه تسمیه دي کمنر حقای بالکل ښکارا ده چې په دې کې کلمه د عنکبوت ذکر کړی شوی ده او عنکبوت چې کوم دی لکه قرآن مجید آیت ته کنه چې ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت هغه کمزور کور دی کمنر هغه د جولاګي کور دی ٹھیک شو جی نو دا صورت نازل شوه دی رست د سورۃ روم نا امخ کی سورۃ متففین نا د ترتیب جمعی په اعتبار سره 29 نمبر صورت ته او د ترتیب نزول په اعتبار سره 85 نمبر صورت ته ربط صورت تمخ کی صورت سره دا دی چې د مخ کی صورت کې بیان د ایذا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته چې د کفارو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تکلیفونه رسول نو پدې کې بیان د ایذا د مؤمنانو ته ٹھیک شوا یا بل ربط دا دی چې په مخ کې رکوع کې بیان د افتنان د بنی اسرائیلو چې د الله تعالی د طرف د کوم امتحانات د اغي تذکره وشوا نو پدې صورت کې افتنان بالمؤمنین پدې مؤمنانو باندې آزمائش ته چې څه دی آزمائش دا چې الله مسلمانانو ته حکم په هجرت سره کوي تاسو به هجرت کوئی خپل وطن به پرېږدئ خپل کلی به پرېږدئ خپل کور بار به پرېږدئ نو خپل کلی وطن پرېښودل دا ډېر ګران کار دی او هر څه پرېښودل او بیا داسې علما کرام ذکر کوي داسې پرېښودل که نه چې بیا د راتلو اړو څه توقع دي ښه جي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی اغا الله چې سکی الذي يميد بين الصادق والكاذب اغا الله چې د رښتینی او د دروغجن په مابین کې فرق کوونکی دی الرحمن چې مهرباني کوونکی دی پر علیګلو د پیغمبر ټول خلقو ته الرحیم او خاص مهرباني کوونکی دی په مؤمنانو باندې چې د خپل پیغمبر د تابعداري توفیق ورته ورکړه الف لام میم الله تعالی پوی په معنا د حروف باندې حروف مقطعات دغه خو بعضی علما کرام معنا تعویلی ذکر کوي الف په معنا د الافتلاء او د لام په معنا د لازم او میم په معنا د مطلوب په دې مؤمن باندې د الله په نیک بنده باندې آزمائش راتل دا لازم دی او الله تعالی به خامخا څه کوي امتحان به په در اولي چې د بلتون اولي د رښتینی او د دروغجن په مابین کې لکه کچته چې کمنر حق امتحان پکې نه راتلی که نه نو بیا به د صحیح او د غلط پہچان به نه کېده ښه جي احسب الناس وای ګمان کی دا خلق ان یترکو دا چې پرې بخو دی شي دی ان یقولو دا چې وی دی آمنا ایمان راوړی دی مونږه وهم لا یفتنون او په دې باندې به آزمایش ونکړی شي ولقد په تحقیق سره فتنا الذین آزمایش کړو مونږ په خلقو باندې من قبلهم چې مخکې د دوی نه وو فلیعلمن الله الذین دا چې ظاهر کړي الله تعالی خلق لرا صدقو چې رښتینی دي په خپل ایمان کې ولیعلمن الکاذبین دا چې ظاهر کړي الله تعالی دروغجنو خلق لرا چې څه کوي صرف د خپل ځان د پاره هغه د خپل ځان د بچکولو د پاره د ایمان ظاهر کړی دی لکه مثال ایمان د منافقانو به مونږ ایمان راوړی دی خو حقیقت کې د هغوی په دې زړونو کې د ایمان هغه نورانیت نو داخل شوی ام حسب الذین گمان کی دا کافران یعملون السیئات چې عملونه کوونکي د شرک ان یسبقونا چې خلاص بشي د عذاب د مونږ نه سا ډېر بد دی ما یحکمون هغه چې فیصله کوي دی من آسو کان چې وي یرجو امیدوار لقاء الله د ملاقات الله تعالی نو فإن عجل الله پس بشک نیټه د الله تعالی چې دا لاتناتن کدا او هو السمیع دا الله تعالی اوریدون کړي اقوال د مؤمنانو لرا العلیم خبردار دے پا صبر دے او پا جہاد دے بندے
ومن جاهد چا چې جهاد کو نو فإنما پس بیشک خبر دادا یجاهدو دا جهاد کول لنفسه مفید بید پار د نفس دو ان الله بیشک الله تعالی لغنی خامخا بے پروا دی عن العالمین د ټول مخلوقاتنا ومن جاهد اغه چا چې جهاد وکړو جهاد عام دی نو جهاد مع النفس او جهاد فی الحرب یو خبره ده لکه علما ذکر کوي کنه عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه چې وکنه د چې د کافرو خلاف میدان جنگ نه چې واپس شکنه نو وطن ته چراله نو سبي وی رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر وی د ورکوټي جهاد نرالو لوی جهاد تخا اوس لوی جهاد څه دی لوی جهاد د خپل نفس سره جهاد کولی د خپل کور د خپل ماحول د خپل معاشري د خلقو د اصلاح فکر د لوی جهاد دی ګوره ښا لکه په دې معاشره کې چې کمنر هغه د الله حکم پوره کول کله د معاشري د اصلاح فکر کول دا لوی جهاد ګوره دا دی ښا ګوره دک اکثر چې کم دی کنه اکثر ډیر خلق په دې کې پیګلاو شي په دې کې ور اورغړيږي ښا صحیح شو جی والذین خلق آمنوا چیمان راوړل او عمل الصالحات او نیک عملونه کوي لنکفرن خامخا لربکم عنهم ددینا سیئاتهم اغا خطاگان ددی ولنجزینهم خامخا بدل بورکم دیتا احسن الذی د بهتر اغا کانو چودی عملون عملون کون کی چکم نیک کاری کو کنا داغي بس کو داغي با پورا بدل بو تور کوي او الله تعالی چې وغواړي کنا او علماء کرام ذکر کوي و یو انسان د زړه په خپل ګناه باندې پیمانه شي الله ورته هغه ګناه معاف کوي چې د هغه ګناه په بدل کې ولا الله نه کوي ور کوي بیا ٹھیک شو جی ووصینا الانسان حکم کړه موږ انسان ته به والدین مور او پلار سره حسنا د نیک سلوک کولو چې څه چل وکړي د دې خپل مور او پلار سره وګوره احسان کې ولو کانوا مشرکین اگر که چرته دی مشرکان ولینی خو بیا هم تر د خپل مور او پلار خیال بساتی ښا ٹھیک شو نن زمونږ د مسلمانان چې کم نن هغه د خپل مسلمانانو مور او پلار د کم نن خیال نه ساتي ښا سکی چې ورته پته ولګي کنه چې پلار می کمزور شو د ګټې نه دی اوس پلار می کمزور دی مال سنشي کوله ماته محتاج دی نو بیا په دا ځامن اکثر پر پلارانو چلونه زده کوي ښا اکثر چې کم نن هغه دا چلونه په زده کوي هغه پلار چې هغه یو ټبر بچی ساتي ښا الله سته بچی چې کمزن هغه دې ساتي خو ګوره چې کله دا پلار بوډا شي کنه نو لسته ځامن ګوره بیا یو پلار نه ساتي ښا او اکثر وای کنه وای د سانډوار وینن د چا دی ښا اکثر وای د سانډوار د چا دی بس یو تټیلې بل تټیلې بس هغه غریب چې کم دی کنه هغه په ټول باندې بیا بوجي ښا ټول باندې حالانکه اسلام مونږه تاسو ته دا حکم کوي چې ګوره تاسو د خپل مور او پلار سره سو کوي احسان کوي حسن سلوک کوي د مور او پلار خیال ساتي د مور او پلار د ضرورتو خیال ساتي مور او پلار چې کم دی کنه د مور او پلار دغه د دعا د لاسونه چې کم دی د دعا د لاسونه د اولاد تقدیر بدلی ګوره ښا دا دولت تقدیر بدلی خو بیا علماء کرام ذکر کوي وای اله پته ولګي کنه خو چې کله ته الله واخلي یا الله ته واخلي کنه نو بیا ارمان کوي چې کله هغه د دوا ډیرې ختم شي کله ورپسې د کمندن هغه د لاس ته اوچتول سوکني کنه هغه به لالچا به غرض مینا کون کی به غرض دعا کون کی به غرض استا فائدہ لټون کی چې بیانې کنه نو بیا سی بیا انسان ارمان کوي ښا بیا انسان ارمان کوي خو بیا چې ترازی ښا بیا چې ترازی بس دغه لږ وخت د دې مور او پلار ښا لږ ټیمی ښا او بیا د علماء کرام ذکر کوي کنه وای که خدمت ته وکړو ټول عمر به د هغه په دعا رنګ ګرځي او که خدمت ته اونکه کنه نو ټول عمر به کمنه هغه بیا خپل سر شو کې بیا ناراضي ښا ٹھیک شو نو کوشش وکړئ چې ګوره مور او پلار چې د چای چې خفانه شي او بیا په رمضان کې ما درته ویلو چې اوسو بدبخت هغه دي چې الله تعالی په رمضان کې بخنه نه کوي هغه کې یو څوک دی هغه چې د خپل مور او پلار نافرمان دي نو الله د تمافي نه کوي تا مور او پلار نافرمان ته الله په رمضان کې بخنه نه کوي خجی
وَإِن جَاهَدَاكَ کچرته دی کوشش کوي پتا باندې لتشرک بی دا چې شریک جوړ کړي د الله تعالی سره ما ليس لك چې نشته ستا دپاره بي په دې باندې علم څه دلیل فلا تطعهما پس تابعداري مه کوه د دې دواړو الیا زما طرف ته مرجعکم واپس ستاسو دا فانبئکم پس خبر به درکړم تاسو ته بما په هغه څه باندې کنتم چې وي تاسو تعملون عملونه کوونکي والذین خلق آمنوا چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کوي لندخلنهم خامخا داخل به کوم موږ دی لرا فی الصالحین په هغه ډلې د صالحانو کې ومن الناس بعض د خلقنا مناسوک یقول چې وایي دی آمنا ایمان راوړی دی مونږه بالله په وحدانیت الله تعالی فإذا اوذیا پسر کله چې اوذیا تکلیف ورسول شي ته فی الله په دین د الله تعالی کې نو جعلا ګرځي فتنة الناس یا تکلیف د خلقو کعذاب الله په شان د عذاب د الله تعالی نو څه چل کوي د خلقو د یارې نه د خپل دین پرېږدي د خلقو د یارې عبادت پرېږدي د خلقو د یارې د الله د حکم پوروالی پرېږدي لکه نن هم ډېر خلق داسې دي چې هغوی ګوره د خلقو د وجې نه څه کوي هغه د شریعت حکم پرېږدي او رسم او رواج پسې لړ شي د خلقو د وجې نه حالانکې دغه ډېر لوی ظلم دی چې د خلقو د خولې د خلقو د وینا د خلقو د خوشحالولو د کوشش کې که نه او الله دې ناراضه کو یاد ساتئ چې الله دې خفه که تا نه خلق چرې نشي خوشحاله کېدی او چې الله دې خوشحاله که که نه دا خلق په دنه الله خود به خود خوشحاله کړي ٹھیک شوه نو کوشش به کوو د الله د خوشحالولو خلق دې موږ نه یو 50 ځله خفه شي دا ټوله دنیا دې خفه شي خو چې ګورې الله خفه نه شي موږ به الله نه خفه کوو ښه جي کم دی جی ولئن جا کچر ترا چدی سخا نصر مدد من ربک د جانب درفسانا لیقولن خامخاوی دی انا کننا بیشک یمنگا ماکم تاسو سراب اولیس اللہ وائن دی اللہ تعالی بعالم علم لرنکی بما پا سبان پی صدور العالمین چی پسینو دا طول مخلوقاتو کی دی ولیعلمن اللہ الذین دا چی ظاہر کی اللہ تعالی خلق الامن چی مومنان دی وليعلمن المنافقين دا چې ظاهر کې الله تعالی منافقان لرا د بدر د حالاتو کې وقال الذين ويا خلق كفروا كافرا شوي دي للذين خلقوا آمنوا چې مؤمنان دي اتبعوا تابعداري کی تاسو سبیلنا دلال دمونګه ولنحمل خطاياكم دا چې اوچت پکومونګه خطاياكم اغبوج د ګناونو تاسو د اکثر خلق نن چې کم دي کنه سکی د ملګری چې کنه پتوی راځه مړه ستا ګناه زما د غاړي راځه ستا ګناه زما د غاړي حالانکه څه دی یاد ساتئ دغه لوی بدقسمتي لوی حماقت دی لوی حماقت دی رونو د یو انسان غلطي چې کم وکړي کنه د هغې پیټې د بل په سر به نه کېږي ګورې اوس یو مسله ده که چېرته دې بل ته د دغه پیټې میلاویږي هم کنه د دې عمل کوونکي نه کمیږي نه ٹھیک شوا دا کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی کہ رچے من سن سنتا حسنتا فلہو اجرها و اجر من عمل بها چی چا دا یو نیک کار بنیاد کی خود کنا چا یو نیک کار تا سوکراو بلل نو دا کار کون کے چی کم دے دتا چی اللہ سمرا اجر ورکی نو دی را بلون کی تا مفت کی اللہ اغا اجر ورکی ومن سن سنتا سیئتا فلہو وزرها و وزر من عمل بها سچلے دتا با کم دے دا کار کون کے ندے دتا با خپل پرن پورا ملاویگی دتا با خپل سزا پورا ملاویگی او دا چچا ورطویلی دنو دا دم پکی پورا برا خدا خبر دین ترازی خجی وما هم ندری بحاملین او چتون کی من خطاياهم دبو جگناهون دلینا من چین دس سیدنا وانهم بشکری لکاذبون درو جندی پوینا دی کی ولا يحملن قام خوچتی بدی اسقالهم بوجنا واسقالا بوجنا ما اسقالهم سرد نور بوجنا چس چل وی الله وی دمر درانه پیټي وی کنه چې خپل د ګناهونو پیټي بومي خو بیا د دینه علاوه چې کم خلق دی ګناه تر بللی کنه نو د هغه ګناه کون کی د هغه په ګناه د هغه په پیټي کې به کمه نه راځي خود د پیټي به ور سره ځان له خود به خود درون شي ښا ٹھیک شو جی
ولا يسألن خامخا تپوس بکول شردین یوم القیامت دا قیامت پرد اما پباردا سکی کانو چیودی افترون درو کرن کی ولقد فتاکی سرار سلنا لگل ومنگ نوح علیہ السلام لرا الى قومی قوم ددتا نفلا بسا پدرنگ تیر کرو دی نوح علیہ السلام پیہم پدے کی الپ سنتن زرکالا الا 50 عاما مگر 50 کالا ناب مطلب سو نہنیم سو کالا نفاخذهم الطوفان پس انس دی لر طوفان وهم ظالمون پدا سیال کی چودی ظلم کون کی نفعن جیناو پس نجات ورکمون دی نوح علیہ السلام تاب واصحاب السفینتی او اغ کشتی والا خلقتا وجعلناها گردولی ومن دا کشتی آیتا نشانی للعالمین دا پار دا طول مخلوقاتو چس چلو پدی کشتی کی چه کم خلق سوارو اغ کشتی کی سوار خلق اللہ دا عذابنا محفوظ او ساتل او دا دین علاوہ کم خلق چه پدی دی کشتی نا علاوہ اللہ طول تباکلل کا خجی و ابراہیم آیادک قصد ابراہیم علیہ السلام اذ قال ارکل چوید ابراہیم علیہ السلام لقوم اخبر قوم تا یا قوم ذما عبد اللہ بندگیو کی دی اللہ تعالی واتقوه ایرگی دی اللہ تعالی نا ذالکم دا خبر خیر ورد لکم ساسو دا پارا ان کنتم کچرتی تاسو تعلمون پویدون کی انما بے شکا ستابدونا چی بندگی کوئی تاسو من دون اللہ ما سوا دا اللہ تعالی نا اوسانا بوتان دی وتخلقونا جوڑوی تاسیب کندرو غلراب چسکی بی اعطاء الرزق منهم چگینی دی ممت رزق را کئی اللہ وی دک دروغم تاسو تڑی رزق اللہ در کئی پریشاری دنا اللہ لر کئی خوشحالی دنا اللہ در کئی او تاسو نسبت دبوت تا کوئی چی دبوت تا وجہ دا منگ دا کارو شو کم دے جی ان الذین بشک بوتان تعبدون چی بندگی کوي تاسو من دون الله ما سوا د الله تعالی را د صد پارا لابتغاء الرزق د رزق د لټولو د پارا نو لا یملکون د اختیار نه لري لكم تاسو د پارا رزق د رزق نو فبتعوا لټوي تاسو عند الله پنځ د الله تعالی رزق رزق لرا وعبدوه بندگی کوي د الله تعالی واشکروا له شکر با سید نعمتونو د الله تعالی په عبادت سره د الله د نعمتونو شکر یا چې کم دا اغا صدا اغا دادا چیتا دا اللہ عبادت اوکی خواہ نو علماء ذکر کئی کنا وی انسان لپکار دادی چی دے دے روزانہ چی کم دے کنا روزانہ کڑیر نشی کولے یو 2 رکعت نفل لکی نو پا کی 2 رکعت نفلو کر دے نیت تسکی صلاة توبہ دے کئی صلاة استغفار دے کئی صلاة حاجات دے کئی صلاة استخارہ دے کئی او صلاة شکر دے کئی بس دا 2 رکعت دی او چتا پا کی دا 15 وارا نیتون اکڑل کنا اللہ تعالیٰ بدر تدی طولو اجر در کئی ٹھیک شو جی نو کم از کم جی کم دے کٹول نشئی کولے نو یو 2 رکعتا نفل کو ار ٹیم کولے شئی کنا اب 2 رکعتو ٹیم نہ لگی نو بدا ٹول نیتونا پکی کوئی دا اللہ مدد بم دا سرئی او اللہ تعالیٰ بدا گناہونو معافیم دا تک کئی نو او جی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حتى لا
نو فابتغوا لټوي تاسو عند الله پنځ د الله تعالی الرزق رزق لرا وعبدوه بندگی کی د دی الله تعالی واشکروا له شکر باسی د دی الله تعالی د پاره الیه دغی الله تعالی طرف ته ترجعون تاسو ټول به واپس کول شي وان کچرتدی تکذبوا تکذیب کوي فقد پتا کی سراب کذبا تکذیب کړه اقوام من قبلکم چې مخکې تاسو نو وما علی الرسول نه د پیغمبر پیغمبر زمونږ الا البلاغ المبین مگر سبل د احکامات ښکارو دي اولم يروا نغور دی کیف یبدئ الله الخلق څنګه ابتداء پیدا کړی الله تعالی مخلوقات لرا ثم يعيده بیا دوباره راجوندی کی دی لرا ان ذلک بشک دا دوباره ژوندی کول علی الله په الله تعالی باندې یسیر ډیر آسان دی قل وتو نبی علیہ السلام سیرو ګرځي تاسو په الارض پزمکه کې فانظروا ګورئ تاسو کیف بدأ الخلق څنګه ابتداء پیدا کړل الله تعالی مخلوقات لرا ثم الله بیا د الله تعالی چې دی ينشئ پیدا بکی دی مخلوقات لرا النشأة الاخرة پا پیدایش رستنی سرا ان الله بشک الله تعالی کل شیء پر یو چیز باندې قدیر قدرت لرونکی دی يعذب عذاب ورکی من یشاء چاته چې وغواړي الله تعالی ويرحم او رحم کوي من یشاء چاته چې وغواړي الله تعالی وإلیه او دغه الله تعالی طرف ته تقلمون تاسو ټول واپس کول شي په آخرت کې فما انتم نی تاسو بمعجزین نجات مندون کی دا عذاب د الله تعالی نه فی الارض پس مکه کی ولا فی السماء او نه پاسمان کی وما لكم نبویستاسو د پار من دون الله ما سوا د الله تعالی نه من ولین سوک دوست ولا نصیر او نسوک مددگار چې دا الله تعالی د عذاب نه مو بچ کی خواب والذین خلق کفروا چې کفر کون کړي بی آیات الله پیاتونو د الله تعالی ولقاء او په ملاقات الله تعالی په آخرت کې اولئک دک خلق یئسون امید شوی دی من رحمتی د رحمت الله تعالی نه واولئک دک خلق لهم د دې د پار عذاب الیم عذاب درناک ته نو ربط رکوع د مخ کې رکوع سره دادې چې په مخ کې رکوع کې سو بیان د منکرین او د منافقین او شو نو پدې کې هم سکیږي پدې کې بیان د منکرین او د منافقین کیږي ښا خلاصه د رکوع التذکیر بایام الله د الله د نعمتونو یاد دهانی کول ښا خجی والذین خلق کفروا چې کافران والذین خلق کفروا چې کفر کون کړي دي بی آیات الله پیاتونو د الله تعالی ولقاء او په ملاقات الله تعالی اولئک دک خلق یئسون امید شوی دی من رحمتی د رحمت الله تعالی نه واولئک دک خلق لهم د دې د پار عذاب الیم عذاب دردناک ته فما كان جواب قومه پس نو جواب د قوم د ابراهیم علیہ السلام الا مگر اندا خبر قالوا چوی دی یقتلوه قتل کید ابراهیم علیہ السلام او حرقوه یا اسو زوید لرا فانجاه الله پس نجات ورکړه الله تعالی من النار د اور د سوځیدونا ان فی ذلک بشک فدی مذکور کلایت النشانی دی لقوم د پار دا قوم یؤمنون چې سکی یقین لرون کی وی چې سده رحم کون کې او عذاب ور کون کې دا د الله تعالی ذات ته وقال انو فرمایل دی ابراهیم علیہ السلام انما بشکا اتخذتم چنسلی تاسو من دون الله ما سوا د الله تعالی نه اوثان خدایان مودت بینکم اغا محبت تاسو په مابین کې په حیات دنیا او په ژوند دی دنیا کې ثم بیا یوم القیامت د قیامت پر نسچل بوشي تنقلب عداوته دک محبت په دشمنی کې بدل شي خام یکفرو انکار بکی بعضکم بعض استاسونا ببعض په عبادت بعض سرا ویلعنو لعنت بکی بعضکم بعض استاسونا بعضا د بعض نور نو علماء کرام ذکر کوي یکفر الہتا بعبادتکم دا سجلبی دا معبودان به د خپل عبادت کوونکو د عبادت نه انکار کوي بیا ویلعنو لعنت پلیږي د عبادت کوونکي پسو په دې معبودان خپل باندې ٹھیک شو جی ومأواکم النار ٹکان استاسو اور د دوزخ ته وما لکم نبوی استاسو د پار من ناسین سوک معاون او مددگار نفعامنا پس ایمان ناړولو په ابراهیم علیہ السلام باندې لوط علیہ السلام وقال اوید ابراهیم علیہ السلام انی بشک چیم مهاجر هجرت کون کې ملا ربی اغا
خپل رب طرف ته انه بشک الله تعالی هو العزیز الحکیم دا الله تعالی غالب او حکمت والده ووهبنا ورکمنگا له دی ابراهیم علیہ السلام ته اسحاق علیہ السلام ويعقوب او يعقوب علیہ السلام چې شو ابو الانبیاء وجعلنا غرض منغا فی ذریتی اولاد د ابراهیم علیہ السلام کې النبوت پیغمبري ور کتاب او کتابنا واتیناه ورکړ موږ ته اجر ددو فی الدنیا په دنیا کې وانه بشکر فی الاخرۃ په آخرت کې لمن الصالحین خامخ عباد علی مرسلاننا ولوطا ولګل موږ لوط علیہ الصلوۃ والسلام اذ قال ارکلت وی لوط علیہ السلام لقوم خپل قوم ته انکم بشک تاسو چې لتاتون الفاحشه راتل کوي تاسو بدکاری تا ما سبقکم چې مخکوال نه کړه تاسو نه بیا پدې سره من حد من العالمین یو پټول مخلوقاتو کې وستاسو نه مخ کې دک کاری چا نه کړه دا تاسو چې په کومه بدکاری کې مبتلا یې کنه نو دک بدکاری ایجاد وستاسو دی ښا انکم یا تاسو لتاتون الرجال راتل کوي تاسو نارینه او تا وتقطعون السبيل کټکون کی تاسو لار حق لرا چې دا تاسو کما لار باندې ځای کنه وې دغ کلار دا د تلو قابل نه ده تاسو هغه د نسل انساني د انقطاع هغه کار کوي ښا وتاتون راتل کوي تاسو فی نادیکم المنکر په خپل مجالسو کې پناکار کارونو سره په خپل مجلسونو کې بمبدکاری به کولې فما كان جواب قومي پس نو جواب د قوم د لوط علیہ السلام الا مگر اندا خبر قالو چې بدی اتنا راتلو کمون تبع عذاب الله فعذاب د الله تعالی سراب ان كنت كچرت من الصادقين در اختیار و ان كنا چې فی انها فواحش وی کچرت تدا کت ساده خبر اختیار کنه چې زمونږ دا کار ټیک نه دی نو وی کومګه د الله عذاب راشنو نو قال ان اوفر مایل دی لوط علیہ السلام رب ای رب دما انصرنی مدد کی دما پس سرا باتیان العذاب الله عذاب پیرا ولنو على القوم المفسدين پاغه قوم مشرکان باندې ولما جاء ترکل چرال رسولنا پرشتي دمنګا ابراهیم علیہ السلام څخه بالبشرا پسو په خوش خبری د ولد دغه نو ربط رکوع د مخ کې رکوع سره ښکار دی چې په مخ کې رکوع کې قصه د حضرت لوط علیہ السلام نو په دې رکوع کې قصه د حضرت ابراهیم د حضرت لوط او ذکر د قصې د حضرت شعیب علیہ السلام او د هغه د قوم د هلاکت کیږي قالوا ويل دي فرشتو إنا بشك منكيو مهلكو هلاكون كيو أهل هذه القرية يسيلون كي دي كل دي لوط عليه السلام چسو دا صدوم دا خارونو إن أهلها بشك يسيلون كي دي كانوا دي ظالمين ظلم كون كي قالوا أفرميل دي إبراهيم عليه السلام إن فيها چي بشك بدق كي خارونو كي لوط عليه السلام دي قالوا ويل دي فرشتو نحن منكيو أعلم پوئيگو بمن پاچا باندي فيها چي پدي كي دي فلننجينه خامخا نجات پورکم دی لوط علیہ السلام تاب واهلو او اهل ددتا الا امراته مگر بی دی لوط علیہ الصلوۃ والسلام ذکر علماء ذکر کوي کنا وای دا سوا دا د کفار جاسوس واخا كانت في بدا من الغابرين درست پاتی کی دون کو نه عذاب کی ولما ان جاء ترکل چرا لرسولنا پرشتي زمونږ لوط علیہ الصلوۃ والسلام څخه سی ابهم نو غمجن شپراتلو د دی باندې وضاق بهم زرعاتنگ شپدی وضاقاتنگ شوابهم پراتلو د دی باندې زرع سینه د لوط علیہ السلام زکسو د خیستنو جوانانو په شکل کې راغلی وکا خجی وقالوا ويل دي فرشتو لا تخف مهريگا ولا تحزن او غم كواب انا بشك منجي منجو كان جاد در كون كيتاتا واهلك الستات الا امراتك مگر بيبيستاب كانت فيصل شويدا من الغابرين چې دا وی درستو پاتې کیدون کو نه په عذاب کې د الله فیصله وی رادا چې ستا بیبي چې کم ده کنه دا به معذب کیږي او د دین علاوه تا او ستا اهل عیال چې کم دي هغه به الله تعالی د عذاب نه محفوظ ساتي حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام توی چې لا تخف من النوم یریګما چې ګینه او د پاتشم ولا تحزن او زمون پراتلو مخفکیږي زمون پراتلو مخفکیږي دای مونږ تیس نشي ویلخه ان بشک منچیو منزلونا نازلون کی وعلى اهل هذه القريه پوسینون کی دې کلی والو باندې رجزن عذاب من السماء د جانب د اسمان نا
بما په سبب دا غي سرکانو چې دی یفسقون نافرمانی کوونکی ولقد پتا کی سراب ترکنا پر خودل مونږه من هاردین آیت النشانی بینت الخکاراب لقوم د پار دا قوم یعقلون چې عقل لري. علماء کرام ذکر کوي هغه نشانی صدا هغه نشانی چې کمنر هغه د دی هغه مقامات دي چې په دغه باندې الله تعالی سو کړل د دی دا آبادی جبرئیل امین ته حکم کو نه د دی دا خارونه اوچت کړل او الټی د اسمه کې لراو بغولقا او بیا په الله تعالی غټي راو ورولې نندانن چې په کم مقام کې دا ډېټ سی دی کنه وای دغه مقام کې د صدوم د شپږ واړه خارونه چې وکنه دغه د آبادو الله تعالی په ازمکه الټا کړي دغه وإلى مدين لګل مون مدين تا اخاهم رول د شعيب عليه السلام فقال فسويد شعيب عليه السلام يا قوم ذماب اعبد الله بندگی کی دی اللہ تعالی یسو کی وحد الله یو امنی ورجو اليوم او یریگی تاسو دا عذاب دورا دینا الاخرہ چرستنی رزدا ولا تعثوا مگر دی تاسو فی الارض پدمکا کی مفسدین فساد کون کی فی معاش الناس د خلق په کاروبارونو کی د خلق په معاشو کی نقصان او کمی مکوی خوا نفکذبوه دی تکذیب کدی شعیب علیہ السلام فاخذتهم الرجفة پس انس دی لرزلزل فاصبحوا فسور دي دلدي في دارهم فكورن اقبلوا كي جاسمين پڑمخي پریوتن کی